أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين د ټولنا مخکې خو یو جهان مننه چې تاسو په دومره ګڼ تعداد باندې دلته راغلي زما د استقبال لپاره خوشحاله اوسئ آباد اوسئ دلته داسې پروګرام پلان نه و چې تقریر به پکې ما ویل دلته به ډایرکټ افتتاح وکړو بیا به زه ځم خو تاسو دومره راغلي نو دوه درې خبرې به درسره وکړم یو خو چې په کوم منظم طریقه تاسو دلته ناست شئ نو هغې ډاکټر صاحب ما ته وویل چې یاره دا به داسې نه چې یاره کوم کار چې فضل حکیم کوي به دونه کوي لیکې به نه وکړي بهرحال دلته راتګ او بیا دا علاقه کته ما په اول ځل دا علاقه ولیده زه په اول ځل دې خوا راغلم د دې روډ نه دا خو ډېره ښکلې علاقه ده ټوله زرعي علاقه ده ډېره ښایسته ډېر ښکلي ښکلي باغونه دي پکې ډېره ښایسته ښایسته ځمکه ده تکه توره ځمکه ده د اګریکلچر لینډ دی بهترین ما اول ضرور ډېر مې خوښ شو ډېر زیات ما ډېرې کمې علاقې خوښېږي چې زه چېرته لاړ شم خو دا راته ډېره خوږه ښکاره شوه نه د خلک به هم داسې خواږه انشاءالله بل دلته چې ستاسو دا کوم پروجیکټس روان دي دې سره به دا علاقه ترقي وکړي لکه دلته به سټوډنټان راځي سبق پوهې انجینرینګ تعلیم حاصل دی سواد ماشومان به هم راځي زلمي د دې علاقې به هم راځي د بهر نه به ورته هم راځي دا علاقه به ایکسپلور هم شي دا د ټوریزم دپاره بهترین علاقه ده ښایسته ښایسته غرونه دي شنه علاقه ده ټول فیلډز کولاو علاقه ده د دلته به ټوریزم اکټیویټیز هم چېرته پلان کوو چې دلته ټوریزم سیکټر هم راشي دا ډېر پروموشن کېدی شي د ټوریزم او دا علاقه سره نور هم ترقي کولی شي ستاسو روزګار ورسره ښه کېدی شي دا به هغه حساب باندې هم وګورو بیا دا کوم پروجیکټ چې دلته ما کوم افتتاح وکړه یو خو به دلته لوکل خلکو ته په دې کې روزګار هم میلاو شي د هغې نه علاوه دا داسې هسپتال دی دا داسې یو سنټر جوړېږي چې دا په خیبر پښتونخوا کې زما خیال دی اولنی دی یا دویم دی دلته دا نشته نو دلته هم خلک راځي الله دې نه کړي هسپتال ډېر ګران خبره خو بهرحال چې خدای پېښه کړي نو کم از کم یو فیسلټي به د عوامو ته وي د پوره د ملکن ډیویژن عوامو ته چې هغه به دلته راځي او د دې هسپتال نه به هغه مستفید کېږي خلکو ته به د هغې فایدې رسي ما د ډاکټر صاحب ویل چې 14 ارب روپۍ 14 ارب روپو چې دي هغه دلته کې زما پالکۍ کارونه روان دي ما کوشش دا کړی چې سواد سره سره چې څومره ملکن ډیویژن دی بیا د ملکن ډیویژن سره پوره خیبر پښتونخوا ده هغې ما پوره فنډز ورکړي دي دا مې نه ده کړي چې یاره زه ما تعلق د سواد سره دی نو زه به ټول سکیمونه سواد کې کوم نه په سواد کې خپله حصه ده په مرکن دیر باجوړ دا ټول خپله جدا حصه ده داسې پېښور جدا مردان جدا کوهاټ بنو ډی خاندار چې خپله حصه هغو ته میلاو شوې ده او شکر دی هغه علاقو کې ما کارونه کړي دي چې هلته ټانک غونډه کې علاقه کې د اوبو مسلې وې د کرک په علاقه کې د سپاکو اوبو به سکو نه میلاوي دي هغه خلکو ته مونږ اوبه هم ورکړي دي بیا منګوره چونکې زمونږ ډېر غټه سټي ده ډیویژنل هیډ کوارټر دی یو تاریخي ښار دی هغې ته د خلکو هم د اوبو د سکو ډېره غټه مسله وه الحمدلله 26 ارب روپو صرف د هغو د اوبو د سکیمو پروجیکټ دی کار پې شروع شوی دی دوه درې څلور میاشتو کې پې تیز کار شروع شي د خلکو دغه درینه مطالبه مال شي کوشش به دا کړی چې کوم علاقې ته کم ضرورت دی او د کوم علاقې څه کمی دی پایږي چې هغه علاقې ته کمی پوره شي او موږ هغه خلک فیسیلیټیټ کړو خپل عوامو ته هغه ورکړو هغه فیسیلیټي ورته ورکړو او دې نه علاوه انشاءالله بیا به هم ملاقاتونه کوو او نورو تاسو ته پته ده خان صاحب ویژن تاسو ته معلوم دی او ډاکټر صاحب ستاسو ایم پی ایم دی د سواد خیبر پښتونخوا وزیر هم دی نو د بارها ما سره میلاویږي ستاسو چې څه مسایل دي ما سره ډسکس کړي څه چې زمونږ په لاس کې زمونږ په وسایلو سره هغه کېدی شي نو موږ ته لګیږو مخ ناړو اوسنه انشاءالله الله مدد کوي چې کله نیت پاکي او کوشش کوي نو الله تعالی هغه منزل هم اسانه او الله تعالی هغه فتح هم ورکوي د خلکو خدمت توفیق ورته هم عطا کوي چې کله ستا نیت پاکي او ستا دا ویل وي ستا دا جذبه وي چې زه به د خپلو خلکو خدمت کوم او راغلی دې دپاره یم مونږ دې دپاره نه یو راغلي چې مونږ خپل جیبونه ډکوو نن سبا خو داسې وخت دی خبره کو مونږ زړه هم کېږي خو نه شو کولی سوشل میډیا ده هر څه ښکاره دي دنیا ته ښکاره دي هر څه ما نه چا تپوس وکړو ما خو مخکیني خلک راتلو کاروبار ته سیاست لپاره او به سیاست څه کوو کاروبار به کوو و چې دا کوم حکومت ناست دی په دې فیډرل کې د امپورټډ ګورنمنټ دا ما کاروبار دپاره راغلي خپل کیسونه ختمې د هغو نور څه انټرسټ نشته په دې ملک باندې که دا خاوره کم فارم تباه کېږي غورځه کېږي هغې سره د هغو څه انټرسټ نه دی پاتې مونږ چې راغلي د عمران خان د ویژن د هغه چې کوم هغه د منشور دی او هغه چې څه غواړي مونږ د هغه د ټیم حصه یو
کو فرض کا هغه په دې دا کې د عام خلکو ځای نه وي په میرټ باندې کار نه کېده نو نن به زه وزیر اعلی نه وم دې شوی دلته کوم یو سړی مخکې ناست و هغه به د وزیر اعلی سیټ بک کړی او ورته اټومیټیکلی خطو لکه څنګه چې په نیشنل پارټۍ کې تیار ورته ناست دی په پیپلز پارټۍ کې ورته تیار ناست دی په جمعیت العلماء اسلام کې ورته مخکې لار نیول ځانه دا ټول خلک نه مخکې ناست دا وایي د پارټۍ چې په دې کې عام غریب سړی متوسط طبقه والا سړی چې دی هغه په دې کې مخکې تللی شي پرمختګ کولی شي او چې څوک د خلکو خدمت کوي هغه په دې پارټۍ کې مخکې شي نو اخرنۍ خبره ده چې یو ځل بیا ډېره مهرباني چې تاسو په دومره لنډ تنګ وخت کې دومره تعداد سره خلک راغلي او زما اورېدو ته او زما هغه ده تاسو ولاړ یې استقبال دلته نو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ پاکستان زنده باد